وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. جهاد پنځه قوانین ذکر شوي او پنځم قانون تقوا اختیارول چې تاسو تقوا اختیار کړئ د الله تبارک وتعالی نه ویریږئ نو تاسو ته به غلبه حاصل شي، الله به ستاسو امداد وکړي، تاسو ته به فتح حاصل شي. دا د هغې جز دی. او دویم د جهاد حکمت ذکر کړي. د جهاد حکمت څه دی؟ جهاد ولې الله رب العزت فرض کړی؟ د هغې حکمت ذکر کړي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. کله چې جهاد جاری وي ځمکې نه به فتنه ختمېږي، فساد به ختمېږي. د فتنې دوه معنی کوي علماء کرام. یو دا چې دلته د فتنې نه مراد دی شرک. تاسو جهاد کوئ چې شرک او کفر ختم شي، کافرو او مشرکینو سره جنګېږئ چې شرک او کفر ختم شي. دویمه معنی کوي چې فساد ختم شي. کفر او شرک دا چونکې داسې عقیده ده چې دا ناقابل معافی عقیده ده، او کافر یا مشرک چې کله د کفر یا شرک په حالت کې دنیا نه لاړ، د ده بخشش نشته دی، د ده بخښنه نشته دی. کفر ته هم لوی ظلم ویلی کېږي، شرک ته هم لوی ظلم ویلی کېږي. والکافرون هم الظالمون، کافران دا لوی ظالمان دي. ان الشرک لظلم عظیم، شرک چې دی دا لوی ظلم دی. نو کفار او مشرکینو سره وجنګېږي چې کفر او شرک ختم شي. دویم دا چې فساد ختم شي د ځمکې نه. ځمکه کې کوم خلق فساد کوي، ظلم زیاتې کوي، جبر کوي، تاسو وجنګېږئ هغو سره چې د هغو هغه ظلم زیاتې، جبر، ډکیتي او لوټ مار، سرکشي، بغاوت دا ختم شي. او دې سره متعلق مضمون د دویمې سپارې په آخر کې ذکر کېږي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. دا د الله رب العزت قانون دی چې الله تبارک وتعالی بعضې خلق په بعضو سره دفع کوي. لکه ظالم چې کله ظلم کوي په مظلومانو باندې او کمزورو خلقو باندې، نو الله رب العزت دې ظالم له مقابل پیدا کړي چې هغه د دې ظالم مقابله کوي. دا ظالم خپل مقابل سره ولګي، هغه مظلومان ترې الله رب العزت خلاص کړي، هغه مظلومان ترې بېغمه شي. الله رب العزت د بعضې خلقو په بعضو سره دفاع کوي، بعضو له په بعضو سره دفاع کوي. که چېرته داسې نه وی نو په ځمکه کې به فساد او خونریزیانې به وي، چېرته امن به نه قایم شي. تاسو جهاد وکړئ، وجنګېږئ کافرو سره چې فتنه ختم شي. او ظاهره ده چې جهاد دپاره قانون دی. کله چې مسلمان کافرو سره جنګېږي او د اسلام پیشکي ورکړي چې تاسو اسلام قبول کړئ، تاسو به په امن شئ، تاسو باندې به هېڅ ظلم زیاتې نه کېږي. یا چې اسلام نه قبلې نو بیا به جزیه ورته پیش کړي چې ټیکس قبول کړي. مسلمانانو له ټیکس ورکوئ، د مسلمانانو په حکومت کې پاتې کېږئ، د شاعر الله توهین مه کوئ، د اسلام او د شریعت توهین مه کوئ، دې سره مذاق مه کوئ، ټیکس ادا کوئ سالانه او تاسو اوسېږئ، نو بیا به هم تاسو محفوظ یئ. که ټیکس یې قبول کړو نو بیا صحیح ده، که ټیکس یې هم قبول نه کړو نو بیا به ورسره جنګېږي، جهاد به کوي ورسره. خو
د ټیکس والا معامله چې دا د جزیې والا دا په عجمي علاقو کې دا په عربو کې نه ده. عربو دپاره دا قانون دی چې یا به اسلام پیش کړي او یا به قتل کېږي. ځکه چې د شریعت او د اسلام ابتدا د عرب نه شوې ده او په عربو کې دوه دینونه نشي چلېدلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قریب الوفات دا اعلان وکړو چې جزیرة العرب له یهودو باسي او په خپل دا اعلان کړو چې زه به مشرکینو سره جنګېږم او جزیرة العرب به د مشرکینو نه صفا کړم. وروسته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یهودي وکړي، څوک فلسطین ته لاړل، څوک بل ملک ته لاړل، د عرب د مشرکینو د کفارو نه پاک. عربو کوم علاقې دي د هغې دپاره دا قانون دی چې یا به کافر مشرک یهودي او عیسائی اسلام قبلوي او یا به هغه سره جهاد کوي. غیر عرب کوم علاقې دي جزیرة العرب نه علاوه عجمي علاقې دي، نو په دې کې یا به اسلام قبلوي یا به جزیه ټیکس قبلوي او یا به بیا ورسره مسلمان جنګېږي. ویکون الدین کله لله، وجنګېږي کافرو سره جهاد وکړي چې هر طرف ته د الله توحید قایم شي، د الله رب العزت یووالي عقیده جوړه شي د خلکو او د الله دین عام شي، د الله د دین عالم جنډا پرچم اوچت شي. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. چې په دا کافر د جنګ نه باز راغلل، دو منع شول، مقابله نه کوي، نو الله د دوی عملونه لیدونکی دی. د دو اعمال الله نه پټېږي نه، الله پرې خبردار دی. چې کله دو تاسو سره نه جنګېږي او دو داسې یو عمل، داسې یو کردار نه اپنوي چې هغه د جنګ دپاره سبب جوړېږي، نو بیا به نه جنګېږي. وإن تولوا او که چېرته دوی مخ واړوي، اعراض یې وکړي، لکه جنګېدلل غواړي، جنګ نه منې کېدو نه یې اعراض وکړي، دوی جنگ کول غواړي، فاعلموا ان الله مولاکم، بیا ورسره جنګېږئ، جهاد ورسره کوئ او پوه شئ چې یقین ستاسو حمایتي الله دی، ستاسو مدد به الله کوي. نعم المولا و نعم النصير. غم او فکر مه کوئ او دوی سره جنګېږئ، ستاسو مددگار ستاسو حمایتي الله دی، هغه بهترین مددگار دی او بهترین حمایتي دی. وقاتلوهم حتى لا تكون، او وجنګېږئ دوی سره تر دې چې وشي فتنه ختمه شي. ويكون الدين كله، او شي دین ټول لله خالص د الله. فإن انتهوا، پس که چېرته دوی باز راغلل، منع شو، فإن الله بما يعملون بصير، بېشک الله رب العزت هغه عملونه چې دوی کوي هغې لره لیدونکی دی. وإن تولوا، او که چېرته دوی اعراض وکړو، مخ یې واړو، فاعلموا، پس پوه شئ ان الله مولاکم، بېشک الله رب العزت ستاسو حمایتي دی. نعم المولا و نعم النصير، هغه ډېر ښه دوست، ډېر ښه حمایتي دی. و نعم النصير، او ډېر ښه مددګار دی.